چیف جسټس فیصله وکړه د قادیانانو په حوالې سره، په هغې کې هغه د لا اکراه فی الدین آیت مبارکه راوړو. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دا آیت مبارکه د حصه د سوره بقره او سوره بقره د دې نزول شوی دی په مدینه منوره کې او دا مدني سورت دی. او د لا اکراه فی الدین مطلب دا دی چې جبر په اسلام کې نشته، هر سړی په خپل مذهب سره آزاد دی. نو تاسو به ان شاء الله الرحمن چې کوم استاد محترم ته دا عیسی حواله ده هغه به تاسو سره د شان نزول بیانوي، هغې سره زما کار نشته. خو دلته لږ زه عقلي یو درې احتمالات بیانوم. یو کس دی اسلام نه بار دی، یو صورت شو. بل کس دی په اسلام کې دننه دی، دو صورت شو. زه کوشش کوم چې انتهایی عام فهم الفاظ استعمال کوم چې دا ملګري پوه شي. زمونږ مطلب تاسو پیول دي چې بھئی بار دنیا کې څه کېدو والا دي. لومبي مې څوک بیان کو؟ اسلام نه بهر یو کس دی. دویم مې څوک بیان کو؟ اسلام کې دننه یو کس دی او دننه به کې ژوند تېرول غواړي. دو شو. درېمو اسلام کې یو کس دی خو د اسلام نه وتل غواړي. څو صورت شو؟ درې صورت شو. اوس زویمه چې لا اکراه فی الدین، په دین کې اکراه نشته، یعنی په دین کې جبر نشته، په دین کې جبر نشته. نو لا اکراه فی الدین خامخا اکراه فی الدین، نو دا فی الدین فی جاره ده او الدین مجرور دی، جار سره مجرور متعلق په اکراه پورې شو. خو لیکن په دین کې اکراه نشته، حالانکه په دین کې اکراه شته. څنګه؟ یو صورت راواله، یو صورت راواله. یو کس دی مسلمان دی، په اسلام کې رادن نه دی، نه ته وتل هم ته نه غواړي او په اسلام کې ژوند تېرول غواړي. نو ده باندې اکراه شته او که نشته. که دی غلو کړي نو څه به کوي؟ شریعت څه وایي؟ څه به کوي؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نو کو مسلمان په اسلام کې دننه ژوند تېروي نو په ده باندې اکراه شته او که نشته؟ شته په اکراه. نو که څوک د لا اکراه فی الدین معنا ده ته متوجه کوي چې په ده اکراه نشته، نو د دې آیت مقابله او تضاد راغی د السارق والسارقة سره. الزاني فجلدوا كل واحد منهما وغیره وغیره هغې سره راغی. نو د دوړو آیاتینو مبارکینو په مابین کې تعارض رانغی. او حالانکه کلام الله په آیاتینو کې تعارض نه وي، تایید وي د یو بل. لہذا معلومه دا شوه چې یو سړی په اسلام کې دننه دی او دی اسلام کې ژوند تېرول غواړي، نو په ده باندې جبر نشته، په ده باندې جبر شته. مثال یې درکوم دله، دا خبره به لږ اوس کلو کو، دا خبره به کلو کو. مثال یې درکوم. یو کالج دی، په هغې کې یو کس بهر چولې خرڅوي، یو کس دی هغه پکې اډمیشن واخیسته. نو چې کوم پکې اډمیشن واخیسته نو هغه باندې لازم ده چې بھئی دی به د دې کالج رولز ریګولیشن فالو کوي. که دې رولز ریګولیشن نه فالو کوي نو پرنسپل به دله تادیبي کاروي ورکوي، په ده به جبر کوي، جرمانه پې لګوي، دی به چې کوم دی امتحان نه به بار کوي وغیره وغیره. امتحان حل ته راغی دی نقل کوي، د رولز ریګولیشن فالو نه کو، دی به چې د پرچه به ختموي. داسې ده که نه؟ عامه دنیا کې هم دا قصه روانه ده. ورسېدی په دې باندې. بل دی یو کس د اسلام نه بهر دی، لکه څنګه چې تاسو ته مو وایي چې یو کالج دی او کالج نه بهر یو سړی چولې خرڅوي، نو هغه ته پرنسپل صاحب ویلي چې وایي زما د کالج دا قانون دی، ته به کالج هغه د کالج کې سبق خو یې مننو. نو که یو سړی کافر دی او هغه وایي زه اسلام ته نه راځم، نو څنګه چې دغه کالج پرنسپل په دغې چولو والا جبر نشي کولی، دغه رنګې یو مسلمان ته حق نشته چې په دې کافر باندې جبر وکړي. نو لا اکراه فی الدین ده ته متوجه شو. چا ته متوجه شو؟
لا اکراه فی الدین چې وایي که څوک نه راځي اسلام ته د هغه خپله خوښه ده من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چې چا خوښه وي څه دې کوي څه دې کوي دا خپله خوښه ده ورسېدی په دې باندې څو صورت شو دوه درېم لږ معرکه ته راغلي یو کس دی مسلمان دی خو هغه د اسلام نه وتل غواړي یو مسلمان دی خو د اسلام نه وتل غواړي نو آیا دا آیت مبارکه ته متوجه دی منګه وایو چې دته نه دی متوجه لا اکراه فی په د اکراه شته مثال به درکړم مثال سره زمونږ دا قوم د مغرب نه دومره زیات متاثره شوي دي چې د هغوی کنځل هم پې خوږې لګي یو سړی کور ته ډېر خوشحاله راغی ښځې ورته وی یا سړیه ولې خوشحالې وی نن راته خان دله ویلي دي راته خان زمونږ دا خلک چې د مغرب د طرف نه کنځل هم را چې دوی سور کې وي هغه قبلي ذهني غلامي ده که نه نو دې وجې نه موږ خارجي مثال وکړو چې د دوی په نفس الامر کې چې کوم پرې موجوده ګراوند باندې د هغې ابزرب دی کېږي چې د هغې مثال ورته ورکړو نو بیا دلته کې دې شي پیشي یو سړی آرمي ته لاړو ټریننګ یې وکړو او د ټریننګ نه فارغ شو او ډیوټي ولګېدله او دې راوتښتېد ته څه ویو بګوړه نو هم چې توړلې دي د څه وي نو دی بیا پټ ګرځي هغوی وایي چې په تا باندې زمونږ خرچې شوي دي تا باندې زمونږ اوس رولز ریګولیشن امپلای کېږي ته به بابا ته راځې سزا به خورې دلته کې نو هغه له بیا هغه سزا ورکړي هغه کاڼي ماڼي پورې شاتو تړي کله داسې منډه ورکړي کله داسې منډه ورکړي کتلي دي که نه دغه رنګې چې یو سړی مسلمان وي او دی د اسلام نه ځي نو بابا دی خو اسلام بدناموي زما نظریه بدناموي نو اسلام وایي چې دته به 3 ورځې صبر وکړه چې وایي ته خپل اشکالات واضحه کړه په کوم بیس باندې ته زما بدنامي کې زما د نظریې بدنامي کې نو دې ته ویلي چې مرتد دته لا اکراه نه دی متوجه نو چیف جسټس صاحب لا اکراه فی الدین متوجه دی چاته هغه کس ته چې هغه کافر وي نو په زور به اسلام ته نه راولي دې کې یو سوال پیدا شو دا خبر خو تاسو به کولو نو به خو کولو دې کې یو سوال پیدا شو دعوت ورکول شي دعوت ورکول شي نو بیا د جهاد مقصد څه دی د جهاد او د اقامت دین مقصد د هغې د ښودلو نه وړاندې زه تاسو یو مثال در کوم بغیر د مثالونو له خبر نه حل کېږي زه تاسو ته یو مثال در کوم هغه مثال سره به کیدای شي ستاسو ذهن ته خبر راشي دلته کې د ملا عمر صاحب حکومت و د هغوی د طرف نه خطوط رالل چې د زنانو تعلیم د ښځو د جنکو د تعلیم په حوالې سره دغه رنګې بیا په هغوی باندې اټیک تر اوسه پورې جنګونه نن په فلسطین باندې چې کوم دی جنګونه په ټوله دنیا کې دوی یو غیمه جوړه کړې ده د هغې شاته یو مقصد دی هغې ته ویلي چې نیو ورلډ آرډر څه شي نیو ورلډ آرډر نیو ورلډ آرډر دی چې بهی ټوله دنیا به زما محکومه وي نور چې د هر مذهب سره تعلق وي هغې سره زما کار نشته او ټوله دنیا به زما محکومه وي او قرآن مجید وی چې ټوله دنیا به د اسلام لاندې د مسلمان محکومه وي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق څنګه هو الذي ارسل الله ذات چې ارسال د رسول کو د خپل پیغمبر ارسال کو بالهدى ودين الحق سره ليظهره على الدين كله تاکہ دین اسلام تمام ادیان پر اور نظام اسلام تمام نظاموں پر غالب آ جائے
چې نظام د اسلام دا په تمامو نظامونو غالب شي نو دا د نظام د پاره وه چې حاکمیت او امریت په د الله وي جهاد د دې دپاره نه دی چې خلک دې په زور مسلمان کیږي په دې خبرو باندې دماغ خلاصېږي